بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مشره، محترم استادانو او زما خوږو ملګرو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. زه نن په یو داسې موضوع باندې خبرې کوم چې د هر پښتون د ویاړ کلمه ده او هغه ده د پاکستان د پرمختګ کې د پښتنو قربانۍ او رول. ګرانو حاضرینو، پښتون هغه څوک دی چې د وطن د خاور د ساتنې لپاره د خپلې وینې هره قطره قربانه کړې ده او هر کله چې د پاکستان پر وجود توره شپه راغلې ده نو پښتون پکې د ستوري په شان ځلېدلی دی. یا به دا خپله ککرۍ کړم په تا دوتي کړې، یا به دا خپله ککرۍ کړم په تا دوتي کړې، یا به په تا باندې تسلیم کړم پښتانه وګړي. ګرانو حاضرینو، دا خاوره د پښتنو د زړونو په وینو سره رنګینه شوې ده. د دې وطن هر غره په څوکه د پښتنو مېړانه ښکاري او د هر سیند په چپو کې د پښتنو د خولو ساز کې ځلېږي. ګرانو حاضرینو، نن که پاکستان د نړۍ په نقشه کې د پرمختګ خوبونه ویني نو پکې د پښتنو د قربانیانو او خدمتونو لویه برخه شامله ده. پښتون د دې وطن زړه دی او تر هغه وخته چې پښتون ژوندی وي دا وطن به تل روښانه وي. پاتې به نه راځو خبره که سرونو راغله، پاتې به نه راځو خبره که سرونو راغله، د وطن شمې وایه څومره پتنګان پکار. ګرانو حاضرینو، پښتون تل د وطن د بقا لپاره قربانۍ ورکړي دي. اوس زموږ دا ګډه غوښتنه ده لکه څرنګه چې د ملک نورو قومونو ته د پرمختګ اسانتۍ ورکړلی شوي دي، همدغه مساوي حق د پښتنو ته هم ورکړلی شي، ځکه چې د پاکستان د پرمختګ په هر ډګر کې د پښتنو غونډه هېڅکله د سترګو نشي پټېدلی. پښتانه زنده باد. والسلام.